پښتانه به تاسې په هغه زما د ماشومان سره داسې ظلم شوی دی زه تباه یم زما تپوس وکئ چې وهله ښه دي زما وړوکی به یې خس خس کړی پراټې به یې کړی زه به یې کړم پراټې به زما د وړوکي سره به دا زیاتی نه کوم دا ړوند دی ماشوم دی د ده پلاره بله شپه راغلی ډوډۍ شوی دی پروت سر نشي اوچتولی اوچتوی روم ته پاتې کې مزدوري کوله راغلی دی د ده نه چې خبره شوې ده تاسې فیصله وکئ په خپل ګریوان کې سرونه کته کوي تاسې د ماشوم سره داسې زیاتی وشي تاسې به څه کوئ د ګډ شاندل اوسېدونکی یم یو غریب انګر یم مونږ یوه کورنۍ په یو لږ ځای کې په یو پټي کې مونږ ځان له کورونه جوړ کړي دي یو غریب سړی یم چاپېره رانه یو قوم دی بل طرف رانه بل قوم دی مونږ د انګر سړی چې دا په یو کور په یو کلي کې آباد دا 20 کورونه نه آباد دا یو کور یو په یو کلي کې یو بل ځای کې مونږ دغه ځای کې آباد یو مونږ غریبوالی دی جماعت مې د دوی سره شریک دی مدرسه مې د دوی سره شریکه ده لار والا مې دوی سره شریکه ده زمونږ وروري ده زمونږ زړه دښمني نه د جمعه خان سره شته نه د شامروز سره شته د هېچا سره زما زړه دښمني نشته زما ښه وروري ده کیخیانې مې دي دا هغو د خپلو بچو ته دا کار نه دی ویلی چې یاره تاسې لاړ شئ او د دینګر د دې وړو سره دا خبره وکړئ خو کمی راشي جو او د الله ناراضه شي او کمی راشي نو د هغه زوی لګېدلی د 15-14 کالو هلک دی او زما دا واړه مدرسې ته ځي دا ناست دي دا ودرېږئ وړو دا ناست دي ودرېږه دا دي دا مدرسې ته ځي نو یو خدای داسې په بد اړول دی دا د 15-14 کالو هلک چې کوم وړوکې تبې تفریح ځي نو هغه ملیټر دی نو هغه نور لرکي او هغه یو وړوکی ونسي او د هغه بېعزتي وکړي په یو ورځ یو ونسي په بله ورځ بل ونسي په بله ورځ بل ونسي زما دا رنځور نوسی دی ړوند دی دی د څو پیرې دی دغه کړی دی د به کور حال نه وي وایي زه یېرېدمه چې تاسې ما وژنه کړي نو ما تاسې ته ځکه حال نه وي نو زما وروره دا مسلماني ده او که کافري ده نو زه په دې باندې ستاسې نه دا د میډیا نه دا ګیلمن یم سخت ګیلمن یم چې میډیا د یو طرفه جواب ورکوي او د بل طرف هغه نه ګوري د یو طرف هغه په مخه بیایي نو راشئ هغه میندې راشئ چې هغه بل طرف خو واورئ چې د بل سره څه کېږي دا وړوکی به خپل بیان وکړي دا د دې کار دی د دومره هلک دی دا جانب به خپل بیان وکړي دا جانب به خپل وکړي او دغه وړوکی د جټکې وړوکی دی اخري کې دی نیولی او د چغې وهل دي چې تپوس شی دی نو هغه د چغې وهل دي ما دا په دې هر څه باندې خبره ټپه کړه چې دا خبره ټپه شي او زمونږ ګاونډ دی چې غواړي دي مې هر څه چې وشو دوی راپسې ګروپونه راولېږل او 2-3 پیرې راپسې راله او خبره دوی په ډاګه کړه زما دې ګاونډیانو په ډاګه کړه او دا میډیا به یا په دغه وخت کې چا کړي د دې بل هلک نه خو دوی کیس یو کو نو یا به چا کړي یا به نه کړي زمونږ خو په دغه ساعت کې په والو کې خو څوک میډیا ته نه وازګار چې زما خپلې ته میډیا ولاړي خو د دوی به چا کړي او دوی خوره کړه نو زه په دې دا نه یم چې په دې راپورټ کوم دا به زموږ د الله به ناراضه شو چې د ده نه هم جزا واخېسته زما نه هم واخېسته زه میډیا ته کېنولم او د میډیا نه زه خلاف وم چې میډیا ته به چا خبره کوله د بېعزتۍ یا د عزت نو دا خو د عزت سوال دی چې زه دا ماشومانان درنولم او دوی دا خبره کوي که نه دی به دا خبره خپله وکړي راشي وړوکیا دی وکړي زه جومات ته زه مدرسې ته بولم چې کله به چوټي شوه زه به یې بولم په خپله خوښه به یې بوتلم او پرتوګ به یې راکښته کړو اوس راشه بلته ولګوه دا خبره مونږ پټوله زمونږ خپلوالي ده زمونږ یو نغری دی 70 من زمونږ د یو بل ندیش دي د ده زما سره دښمنۍ کار نه و خو ما ته مینت وکړو د خپل زوی او د خپل وراره یو بل وراره مې بس ولېږل چې خبره داسې وشوه وړو د هلک وټپاو